زمونږ دا کلی شاملی دا ډېره لویه آبادي ده او کم از کم زما په خیال باندې په دې شاملی کې 800,000 کسان چې که نو افراد په دې کې اوسي. د دې شاملی د ټول نه اهم او لویه مسله هغه د اوبو ده چې کله زمونږ دلته کې دا جلجوړی ورته وایي واټرفال چې دا کله بهیږي نو زمونږ څه نه څه د اوبو مسله حلي خو چې څرنګې واټرفال دا ختم شي جلجوړی بند شي نو دا خلکو په کورونو کې اوبه ختم شي. زمونږ دویمه مسله ده سوی ګیس ته. سوی ګیس هم د روډ دې خواله زمونږ خوا ته را رسېدلی د شاملی په خوا کې د سوی ګیس شته خو مونږ ترې محروم یو. کله هم چې مونږ مطالبه کوو خبره کوو نو هم دغه رنګې د نن او د سبا خبره کېږي چې میاشت پس به وشي 2 میاشتې پس به وشي. زمونږ دغه مسله هم تر اوسه پورې دغه شان پتله اوسه پورې حل نه شوه. د روډ زمونږ په دې خوا کم تللی دی، تاسو دا روډ هم تاسو ولیدو، د دې د غاړې دا کچې دي او چې کله باران راشي نو په دې کې بیا ګاډي پکې هم راغورځېږي، خلک هم پکې راغورځېږي. دا هم دا بار بار دا خبره مونږ کړې ده چې زمونږ د روډ دا غاړې په دې چې که نه د اوبو له لار ورکول پکار دي چې دا غاړې پخې شي، د خلکو را تکلیف چې که نه ختم شي. زه د شاملی کې کم سے کم 120 کالو پورې دلته زموږ مشران وو. الحمدلله موږ ته غرت کې اوبه شته، لږې لږې شته، لږې لږې څاڅکې راځي. په هغه سپي هم خوري څټي، ګیدړان هم څټي، وا پکې هم متیازي کوي، اوښان پکې هم کوي او موږ هم استعمالوو. چې نه استعمالوو نو مجبوري هم ده. بله پکې کورونه جوړ دي، هغه په دې اوبو ته چې کوم جامې هینځي، د وړو دغه هینځي، اسخوال هینځي او په دې خوړ کې راځي او هغه موږ استعمالوو د مجبورۍ د لاسه. د چا وس کېږي او د چا نه کېږي. زما خو وس نه کېږي، زه د دغه نه خو په شا باندې هغه د سیند نه اوبه راوړم، یو ټپکه راوړم، 2 ټپکې راوړم، په هغه باندې زما څه کېږي؟ 2 ټپکې راوړم، په هغه زموږ څه کېږي؟ موږ ته غټه مسله چې کوم ده د اوبو ده جي، او موږ وڅکلې دي ټولو خلکو اسخا اوبه وڅکلې. د اوبو په ارمان باندې دا خلک تباه شو. ولې؟ چې اوبه هم نشته. هغه د غوښانو دي چې موږ څکو نو موږ ښکته زور کوو او غوښان بره زور کوي. متیازې پکې دي، سپي څټي، ګیدړان څټي او په دې غره کې دي. ټول ته معلومه دا غر د سپو نه ډک دی. معین خان راغلو، بیا دی غریب کویې راته کوي چې کویې ټول نو مخکې مې وګټله، خو مې بیا له کویې بدله کومه. هغه چې هغه ته نننۍ ورځ پورې به هغه راځي، هغه چې هغه ورک شوی نننۍ ورځ پورې راځي، چې هغه کارداران چې هغه ورک شوي نننۍ ورځ پورې به راځي. موږ چې کوم نه د اوبو د لاسه موږ داسې وي چې کله نا کله موږ نامونځ هم پاتې شي. د اوبو د لاسه موږ ته مونځ هم پای څوک څنګه تپوس نه کوي. ګیس او دا خو لا وروسته خبره، لرګي بس یې خو د اوبو دا ضرورت دی. د اوبو موږ ته دومره ضرورت دی، هغه سپي هم څټي، غوا هم اوس کې متیازې هم کوي، اوښان وچېړل چې د اوبو مسله ده، د سړک مسله ده، د بجلی د ګیس مسله ده. د بجلی مسله خو تر څه حده حل شوې ده، خو اوس د کمې غټې مسلې چې دي نو هغه د اوبو، د ګیس او د سړک ده. مونږ مخکې هم د کم چارواکي چې دی هغې ته دا پیغام ورکړی دی، خو تر اوسه په دې باندې څه عمل درآمد ونه کړی شو. نو زمونږ MNA صاحب MPA صاحب په دې طرف باندې راغلي دي، هغې دا سړک لیدلی دی چې د دې سړک نه یو ګاډی هم ښکته کوشي او بل مخامخ ول راشي نو هغه بیا د خطو قابل نه وي، هغه نشي خطی. او که خیږي هم نو هغه کم ټیرونه چې دي نو انشاءالله چې واپس به ځي او نوي ټیرونه به بدلوي. دغه شان د ګیس مسله ده. نو ګیس زمونږ د باډوان چوکۍ پورې راغلی دی په هغه طرف د چکدرۍ نه، خو زمونږ دا علاقه اګنور کړې ده. دلته کې چا تر اوسه پورې د ګیس څوک نوم هم نه اخلي. نو زما د خپلو چارواکو نو دا مطالبه ده چې هغې د دې ګیس په حواله باندې، د سړک په حواله باندې، او زمونږ دلته کې پکنیک سپاټ دي، د هغه پکنیک سپاټ ته لکوټې وده ورکول غواړي چې دا خلک سیلانیان دلته کې راځي چې هغه د دې نه خوند واخلي او زمونږ د علاقې ته د هغې نه څه فایده میلاو شي.